الله تعالی د خپل بندگانو سره ډیر زیات محبت کوي. مونږ ته هم پکار ده چې په خپل زړونو کې د مخلوقات او رحم پیدا کو. د دې سره هم په خط طریقه باندې مونږ برتاو کو، محبت ورسره وکړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وای تاسو د زمکه په ول باندې رحم وکي، الله تعالی په تاسو باندې رحم وکي، اسمانو ولو په تاسو باندې رحم وکي. حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه دغه د مشهور واقعا ده. دا یو ورځ د دریای دجله کنارې باندې د روانو، بیا ډول د چې ځنې کسان دي د سمندر په کناره کې په کشتۍ کې روان دي او باش قسم خلک دي، ګناهګار دي او دغه سه سندري وای غانې بجانو کې مشغول دي او مذاق کوي. یو ځان ته ماحول جوړ کړی ده او داسې وخت چې کله یو بل دیندار کس دې څنګه باندې تیریږي، بیا هغه هم دغه شغل یو ځان ته حصہ وي. د چې کله حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه ولیدي، بیا جنید بغدادي رحمت الله علیه باندې د ډېر غټ جملې بیان کړلې، قسمه خبره ورته بیان کړلې، قسمه جملې په د باندې استعمال کړلې. او د حضرت سره یو بل کس هغه ورته چې حضرت د خلکو ګناهګار دي، د خلکو ډېر بدتمیزه انسانان دي، د خو په دې باندې نه پوهېږي چې څوک روان ده، او بیا د تا ګستاخي وکړله، د یو د الله تعالی یو نیک انسان دی ګستاخي وکړله، داسې غلطه خبرې کوي، نو ته په دعا د دې لپاره وکړه چې الله تعالی یې غرق کړي. جنید بغدادي رحمت الله علیه لاس پورته کړ او د دې په حق کې دعاګانې وکړې، په دعا نه ده کړې. دعا دا کوي یا الله په کومه وجه باندې چې د په ځمکه باندې په دنیا کې خوشحالي مناو کوي، د کوم عمل په وجه باندې د خوشاله دي، د خوشحالي مناوي، یا الله د دین داسې عمل سرزت کا چې د یخ په وجه باندې آخرت کې هم د خوشاله وي. نو دعا ورته وکړه. وجد شایدا چې حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه د الله تعالی سره محبت کوي او د الله تعالی سره د محبت دعوه هر هغه انسان کولای شي چې د په زړه کې د مخلوقات محبت وي. دا خبره مخته بیان کړې و چې د ګناهګار سره نفرت مکوه، د ګناه نه نفرت کوه، ځکه چې ګناهګار دا هم یو معذور انسان ده، لکه څرنګه روحاني بیماری ده، جسمانی بیماری ده. دا تفصیل ان شاء الله مخکې تر شوی ده. بهر حالت جنید بغدادي رحمت الله علیه د په حق کې دعاګانې وکړي چې یا الله لکه څرنګه چې د په دنیا کې خوشاله دي، داسې د دین داسې عمل سرزت کړي چې د په واجبانه په آخرت کې هم خوشاله وي. په آخرت کې جنت ته، په جنت کې به هر هغه انسان خوشاله وي چې هغه نیک اعمال کوي. جنت ته به هر هغه انسان چې هغه نیک اعمال کوي، ښه اعمال کوي، د دین په لار باندې روان وي. نو حضرت د دې لپاره دعاګانې وکړي چې یا الله په دنیا کې د دین داسې کار سرزت کا، یعنی داسې کار چې هغه د نیکی والوي، لمونځ وي، نور عبادت، ذکر اذکار، تلاوت، حساب کتاب، چې دا ټول عمل دی وکي په آخرت کې ته خوشحالي ملاوي شي. نو د الله تعالی سره د محبت دعوه هر هغه انسان کولای شي چې د پزړه کې د مخلوقات رحم، د پزړه کې د مخلوقات محبت وي. نو بیا به دا سره د الله تعالی د ذات سره د محبت دعوه کولای شي. کچیرته د پزړه کې د مخلوقات محبت نه وي، بیا د الله تعالی د ذات سره د محبت دعوه کله هم نشي کولای.